ينفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا سنت الله. دا الله تعالی طریقه ده. فرعون ویلو چې کله بحیره قلزم کې ډوبېدو آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. دی وقت ایمان نه معتبر. سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الکاو د سنو کوي آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. دغه خو نشته، دغه بټري نشته. سورہ فصلت وئی مکہ مکرمہ کے نازل شدہ سورت تے ددی پدرہم آیت کی دا کتاب فصلت مبارکہ کلمہ راغلی دا ذکر سورت تا سورہ فصلت وئی او دی سورت تا حامیم السجدم وئی ددی بلنم سورت حامیم السجدہ ذکر دی کے آیت دا سجدی دے دا اصلیت کی قریش اگر ټول را جمع شو او عتبہ ابن ربیعہ هغه خپل وکیل منتخب کو چې ته پیغمبر علیہ السلام سره مناظره وکړه. اگر هغه پیغمبر علیہ السلام ته وی ته او کستا پلار عبد الله خو پیغمبر علیہ السلام جواب ورنکو بیا وی ته او کنستانی کا عبد المطلب خو رسول الله مبارک بیا هم جواب انکو او بیا وی چې دا ټولو خو د بوتانو عبادت کړی دی او دا ته پکې لانه ورالی چې مونږ د هغې نه منکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته دا صورت شروع کو او کافی آیاتونه ووی ان تر 12 آیته پورې رسول الله مبارک ورسېدو. نو عتبه وی بس 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 کا او بیا عتبه د خپل کور نه نه دی وته د آیاتونو په هغه باندې اثر وکړو. ابو جهل وی چې عتبه لاړو دین پرېښودو او معلومیږي د محمد طعام هغه خوښ شو. د هغې باره کې دا آیاتونه دي. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. دا قرآن مجید نازلیږي د الله تر طرف نه چې رحمان او رحیم دی. کتاب دا قرآن مجید داسې کتاب دی فصلت آیاته چې د دې آیاتونه په تفصیل سره بیان شوي دي. په هغې کې د توحید، د رسالت، د مجازات او د قیامت خبرې، وعد او وعید، ثواب او عقاب، حلال او حرام، دا تمام خبرې په تفصیل سره بیان دي. قرآنا عربیا او دا کتاب په عربي ژبه کې دی. لقوم یعلمون مستفیدین من القرآن علما دي. او دا کتاب بشیرن زیر ورکون کې دی جنتیانو ته د جنت، ونذیرن او يرون کې دی کافرانو لره د دوزخ نه. فاعرض اکثرهم اکثر خلقو د قرآن د تعلیماتو نه مخ واړولو. فهم لا يسمعون سماع قبول دی د قبلېدو په اورېدو نه اوري. وقالوا وای کافران قلوبنا فی اکنة زمونږ زړونه په پردو کې دي، زمونږ پړونو باندې غټې غټې پردې دي. مما د هغه دین نه تدعونا الیه چې موږ ورته بلې. فلا نفقه ما تقولو ستا په خبرو موږ نه پوهېږو، زمونږ پړونو باندې غټې غټې پردې دي. اکنة منا اغطیة متکاثفه ډېرې غټې غټې پردې دي. مما د هغه دعوت نه چې ته موږ ورته بلې، یعنی نحن لا نفقه ما تقولو لأن قلوبنا زمونږ زړونه چې کومې دي دا په پردو کې دننه دي. وفي آذاننا وقر او زمونږ په غوږونو کې دروندوالی دی. ستا کلام مونږ نه اورو.
وفي آذاننا وقر اے ثقل وصمم دمغه غواګونه د دې خبرونه کانه دي ومن بیننا وبینک پښتو کې وایي مړه غواګونه په کانه کا غواګونه په سمانه خبرو ته توجه مور کو الکه پلان کې دا وایي مړه غواګونه په کانه کا کانه ني خو دې خبرو ته توجه مور کوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ثقل وغنا مدرانه دي یا غي کې سمم ده کونواله ده ومن بيننا وبينك حجاب او زموږ استاد په مابین کې پرده ده چې هغه اختلاف فی الدین ده ته یو خدای باندې موږ بلا خدایان ستا خبرې موږ باندې اثر نه کوي فعمل تعمل کوا پخپل دین اننا عاملون موږ عمل کوونکو پخپل دین قل تدوی تو وایا انما انا بشر مثلکم زه استاد په شان یو بشر ما زه ملک نیم زه بشرم یوح دمر فرق ته چې یوحا الیا ما ته وحی کیږي بس د پیغمبر تواضع پیغمبر لګیا د تواضع کوي چې د خدا نه وایم چې د فوق البشرم زه بشرم مثلکم او یوحا الیا محمد بشر لیکن لیس کالبشری فرق دغه ته وحی کیږي تاسو ته وحی نه کیږي نور تمام مقتضیات ته بشر لوازمات ته بشر ماتم ثابت دي وحی د سکیږي د دې کیږي انما الهکم اله واحد دا انما الهکم اله واحد مزه درفه کړي ځکه دا د یوحا د پر نائب فاعل فاستقیموا وجوهکم پس الله تعالی تخپل مخنو ګرځوي فاستقیموا وجوهکم الیه واستغفروه دغه بخنه طلب کوي د کفر او شرک نه وویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزکات مشرکان غدي چې غي زکات نه ور کوي الزکات قنطره الاسلام فمن عبرها نجا زکات د اسلام پل له چې سړی زکات ورکو بس د کامیاب شو والذین لا یؤتون الزکات سو کوئی زکات نه مراد طهارت ته ځکه صورت مکی ده لیکن علماء لیکي چې فرضیت د زکات په مکه کې راغله د مقادیر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون دا غي اجر به دائمي وي د جنت نعیم مقیم ابدی ده ما عندكم ينفد وما عند الله باق ممنون معنی مقطوع عرب وی مننت الحبل اذا قطعته مننت الحبل پڑے میں پریکو عطاء غیر مجزوز دا غده عطیات منقطع کیدون کی ندی قل انکم لتکفرون بالذی تاسو انکار کوي داغه پروردگار خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه فی یومین په دوه ورځو کې د اتوار او د پیر پرز الله تعالی ځمکه پیدا کا وتجعلون له اندادا او بیا ګرځوي د الله تعالی سره شریکان ذالک رب العالمین وجعل فیها رواسي بیا الله تعالی پیدا کړ فزمکه کې غرونه دا د ثلاثه او د اربعاء رضوا د پیر او د منګل پرد الله تعالی فزمکه کې غرونه پیدا کړ من فوقها د ځمکې د پاسه وبارک فیها الله تعالی برکتونه پیدا کړ فزمکه کې وقدر فيها پاندازه کل پدغه کلو کې اقواتها خوراکونه د هر ملک بیل بیل خوراک ته سو غنم خوري بعد ملکونو کې ریجی خوري سو واخه خوري سو فورت لګیا د میان خوري د هر علاقې د شان سره مطابق ال تک رزقونه الله تعالی په اندازه کل دا نهرونه دي او دا ونی دي او دا د دنیا نعمتونه دي او دا ټول مجموعه فی 4 ایام څلور ورځې مکمل شو په دوه ورځو کې د ځمکو پیدا کول او په دوه ورځو کې په دغه ځمکه کې غرونه او تمام د ځمکې خزاین او دفاین پیدا کول سوال للسائلین دا خبره برابر ده د تپوس کوونکو د پاره څوک چې د دې د خلقت د مودې تپوس کوي نو ورته وایه ارض او ما فیها دا مکمل په څلور ورځو کې مکمل شو ثم استوى الى السماء
بیا الله تعالی اراده وکړه د اسمانونو د پیدا کولو. صعد امره الى السماء، نو د زیارت او د جمعې پر د اسمانونه مکمل کړ. وهي دخان، مخکنه دا لګیو، دا یو جوهر لطیف الله تبارک وتعالى دا غین اسمانونه پیدا کړ. فقال لها، پس الله تعالی وی اسمانونو ته وللارض یوزمکتا ائتیا راشی تو ان پخوخا او کرها. قالتا دوړوي اتینا طائعين، مونږ رالو تابعداري کوونکی. الله تعالی اسمانونو ته موي چې نور دې راوخیږه وا، سپوږمۍ دې راوخیږه وا، ستوري سرګن کا. هغه وی آمنا وسلمنا، ځمکې ته وی چې نهرونه دي جاری کا، ونی زرغونی کا، میوی زرغونی کا، تاکہ میں دا ماده خیدا. قالتا تکلم، الله تعالی باقاعده غی ته د گویایی طاقت ورکو. اتینا منگرال طائعين، منگ تابدار یو. فقضاهن 7 سماوات، الله تعالی پورا کولو آسمانونا په 2 ورځو کې، 2 ورځې او 4 شپږ شوي، نو مکمل اندازه فی 6 ایام. واوحى في كل سماء امرها، او الله تعالی القاو کا په هر آسمان کې د خپل حکمونو، هر آسمان ته بیل بیل حکم نازل کو. وزینا السماء الدنیا، موږ مزین کو آسمان د دنیا بمصابیح وحفظا وحفظناها حفظا، موږ دا غي حفاظت کو د استراق سمعنا. مخکې بدا شیاطین بر خطل د دې بر داخله بند شوا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. فین اعرضوا، کدا کافران د ایمان نه روګردانی کوي، فقل انذرتکم د تاسو يروم صاعقه داغه تندروننا مثل صاعقه عاد و ثمود، صاعقه هلاکا، پتا سبم دغه سه هلاکت راشي. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم، هغه پیغمبرانو د دې د کلو، د دې د قبیلو، ومن خلفهم، او د لور کلونه مرته پیغمبران لګلیو. من ایدیهم، بین ایدیهم ای من القرى القریبه، او من خلفهم ای من القرى البعیده. پیغمبرانو سوي هغه د ابراهیم علیه السلام د عراق نه لاړو او په شام کې خلکو ته د الله تعالی د وحدانیت درس ورکولو. الله تعبدوا الا الله، قالوا خلقوا ولو شاء ربنا لانزل ملائکه، خدای به دا سړو په دې فرشتي را لګلې وي. فإنا بما ارسلتم به، مونږه په هغه دین، په هغه توحید چې تاسو به لګلې شي وي، مونږه دا غي انکار کوو. فما عاد فاستكبروا في الارض، عادیانم په مؤمنانو تکبر کو فنا جایزه طریقه. وقالوا او وی من اشد منا قوه، زمونم زیات طاقت ورسوکشتا، خپل طاقت نادان او غاورو. ځکه الله تعالی یو عادی تا هغه تقریبا 50 غزه قد ور کړو، کم نه کم قدونه 10 غزو، 10 غزونه. هغه دا د جمعات مناره دا دغه مقابله کې وړه ده، د چا بش 50 غزه قدو، د چا به 50 غزه قدو. غز نه مراد پاکستاني غز ده. په شریکت باندې مفسرین لیکي 100 ذراع، شریکت داله دي څنګه پوری سل غدا چې په شریکت سونو پاکستانی غز باندې 50 غدا 150 فٹ. دا مناره د جمعات په خیال 60-65 فټی ده. اندازو له سمره لولي قوتونو پکې د خپل غرور، خپل طاقت باندې مغرور وو. څوک دې موږ نه مضبوط په قوت کې. وکانو وذوی بیااتنا یجحدون فارسلنا علیہم، دا د سائقی تفسیر ده. موږ په هغه څنګه هلاکت راوستو، موږ ولې ګلو هغه باندې ریحن باد سرن چډیر تیزو، شدیدۃ البرد، ډیر یخنی پکې و. فاصابها سر ردی، سر یخبات فی ایام نحسات، فغرض کې چې د پرسپیری وي، د غیرتو تسپیری وي. د بود درنه سیلې شروع شي وا،
لنذيقنهم بل ذرادي 7 ليال و8 أيام اغا هوا ورده وشبه اترد مسلسل و لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا اغا ريح عقيم والعذاب الآخرة اخذا او دا آخرت عذاب دا دینم زیاد رسوا کننده ده اخذا مانا اشد خزيا لهم وهم لا ينصرون في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا التبهم سوک مددگار نی لکه دلته کې دقه واما ثمود فهديناهم موږ مغی تلار خیلی وا فاستحبوا العمى شرط تعذیب کی مده هدایت دواړه معنی ویلی ویو دا شاعرو د معتزله اختلاف هم پکې ویلو او د عبد الله یزدی محاکمه هم پکې ویلی هدایت په معنا د ایصال ال المطلوب او په معنا د ارادت طریقې دواړه مستعمل له فهديناهم فاريناهم الطريق المستويه فاستحبوا العمى اغي غره کډوندواله على الهدى کفر اختیار کو فهدایت فاخذتهم اسما غي هلاك فاخذتهم صاعقه العذاب الهون چغر سواكون کو بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله کله بچ جمع کړي شي دشمنان خدا الى النار فهم يوزعون دي کله بش فرشتي به پزورا په دوزخ کې ورمنډي حتى اذا ما جاءوها ترديب چې دای راشي شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ځکه غیب دروغ وای چې والله ربنا ما كنا مشرکین نو اعضاء اندامونه گواہی ورکړي بما كانوا يعملون من الجرائم والمعاصي وقالوا لجلودهم كافران بقولوا سرمنو توي لما شهدتم علينا قالوا سرمنه ورتو ينتقن الله الذي من هغه پروردگار گویا کو انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم او نو وای تاسو چې پټول به تاسو خپل ځانونه د دینه چې گواہی وو کې تاسو باندې وګنا او نسترګي ولا جلودکم بلکې تاسو به د خلقونه یریدای نو ځکه به مغلاګانې پټې کولې او جرمونه به پټ کولو ولكن ظننتم او تاسو خدا قیدوا ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هغه وی دا موږ چې ځان پټ کړو دا ګناه الله نخکاری وذالکم ظنکم دا تاسو ګمانونو الله تعالی ته خود سمندر په ته کې د ماشینا د وړو کې مخلوق پر غونو کې د ویني هغه حرکت معلوم نه څنګه تاسو پټې دي اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت دا ما ته دی आवाज ما ولكن قل علي رقيب دا څه ولنه چې ما باندې رقیب موجود دی ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليك يغيب تات یو شی پټ دی الله تعالی ته نه دی پټ الله تعالی یو شی سرګند دی دا تاسو ګمانو الذي ظننتم بربكم ارداكم دی ګمان هلاک کړي فاصبحتم من الخاسرين روایات کرا دی الله تعالی وای انا مع عبدي عند ظنه بنده چې ما څنګه ګمان کوي دوم د قسمه وانا معه اذا دعاني مومن ته پکار دا چې دا الله تعالی بارکی خو ګمانو نه کوي چې رب العالمین جل جلاله و موبخي الله تبارک وتعالى به ما ګناونه معاف کی کافر او منافق دا الله تعالی بارکی بدګماني کوي فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا او کدی طلب د معذرت کوي الله تعالی نه دنیا ته دوباره واپس کېدل غواړي فما هم من المعتبين د دوی در بني قبول وقيدنا لهم موږ مقرر کړی دی د پاره عملګری د شیطانانو نه فزینوا له د شیطانانو مزین کړه د کافرانو ته ما بین ایدیهم هغه دین چې هغه د دې نمخ کې د دې پلارانو کړه د پلار نیکه په بت پرستای باندې خوشاله دي وما خلفهم او آخرت باندې انکار کوي وما خلفهم نه مراد آخرت ته وحق عليهم القول في
قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا وای کافران ابو جهل وی ابو جهل مرګرو ته وی چې کله دا پیغمبر قران اوري نو تاسو چې شروع کړئ چې دا په مطلب ورسو پوېږي نه. لا تسمعوا لهذا القرآن دا ابو جهل مشوره وا ولکه په کوم مجلس کې چې دا پیغمبر د قران مجید قرات شروع کړي تاسو چې کوي نو بس خلک بل دا خبره اوري نه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه او دې کې لغوا او ابس کارونه چې کوم نه شروع کړي هغه به بیا اشعار شروع کړي او نظر ابن حارث باندې میرا واسطه او هغه به باقاعده غړولې شپېلې به والے او تاړي به شروع کړي. لعلکم تغلبون شاید په دې طریقه تاسو په محمد غالب شئ. دې خپل قرات پریږي. والغوا فيه دا خدا کافرانو او مؤمنان هغه ویدا قرئ علیهم القرآن کله چې هغه باندې قرآن لوستل شي ای ورته غوونه کیږي. فلنذيقن الذين كفروا موږ به وسکو کافرانو ته عذابا شديدا ولنجزينهم زباغیت سزا ورکم اسوأ الذي دا هغه ناکار عمل كانوا يعملون ولنجزينهم جزاء اسوأ الذي جزاء دا هغه ناکار عمل چې هغه شرک د شرک سزا ورته ورکم. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا او وایبا کافران قال په معنا ده یقول ده ځکه دا خبره په دوزخ کې کیږي. قال په معنا ده یقول وایبا کافران په دوزخ کې ربنا یا رب زمونږه ارنا او خیمونتا الذين اضلنا اغدوا دلی الذين تسمیه ده اغدوا دلی اضلنا چې موږ گمراه کړیو من الجن والانس یو د شیطانانو ډله و بل د بنی آدم و هغه ډلې موږ ته وښیه. نجعلهما تحت اقدامنا چې پخپو کې وګرځو دا مشران زموږ څه شو چې پخپو کې دل کو هغې ظالمانو موږ دې دوزخ ته راوستي. وقال الذين كفروا وبوي كافران قال فمن ذا يقول او دا په دوزخ کې مطالبه کوي ربنا یا رب زمونږه ارنا الذين اضلنا منتغد وډلې او خیا چې موږ گمراه کړو هغه وډلې ته چا دي من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا چې د قدمونو لاندې کو ليكونا من الاسفلين چغشی بدر کے اسفل کے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا او سو کوئی دا من الجن مراد ابلیس تے او دا من الانس مراد قابل لے. قابل بنی آدم کڑم بنے مجرم دے چې دا قتل اگا غلط رسم دنیا تا خول دے لیکن تعمیم اولاد عام دے دا. ان الذين قالوا ربنا الله چاچے دا ربنا الله جملہ ویلی دا ثم استقاموا بیا په دې عقیده ټینګ پاتې شوی دي. ثم استقاموا على طاعة الله دا الله تعالی په طاعت باندې په توحید باندې مضبوط پاتې شوی دي او شرک نه کړي. تتنزل عليهم الملائکه دا خوش قسمت هغه دي چې په دای باندې برادي فرشتي عند الموت د مرګ په وخت کې یا په دنیا او فرشتي ورته سوي الله تخافوا يرمکوي تاسو مې یریږئ ولا تحزنوا او غمجن کیږئ ما علامه ترکتم فی الدنيا. ابو بکر صدیق بوی چې ثم استقاموا هغه خلق دې چې لم یشرکوا بالله شیئا دا هغه خلق دې چې الله تعالی سره هیڅ شی نه شریک کړي. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه دا د غید اکرام د پاره دا بیا د موت په وخت کې وی یا با چې کله د قبرونو را پاسي سورته وي الله تخافوا مې یریږي د آخرت معاملہ را روانه ده او کامیابی یې پکې طالبہ مې یریږي امتحان را روان دی او تا ورته محنت کړې ده او چې امتحان وشي یا ورته مغم جن کېږي نمبر یې خیر اوږي. لا تخافوا من امور الاخره او ولا تحزنوا على ما تركتم في الدنيا. الخوف
مما سياتي والحزن على ما مضى وابشروا بالجنه او زیر قبول کړئ د جنت التي كنتم توعدون هغه جنت چې دا غي وعده کړی شوی تاسو سره على السنه الرسل كنتم توعدون على السنه الرسل د رسول قدري الله تعالی تاسو سره وعده کړی و اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه خدای زموږ د ټول استقامت نصیب کړي الاستقامت فوق الف کرامه بزرگان وی الاستقامت استقامت د ذرو کرامتونو نه خره استقامت سمانا چې مندونه درنهونه قضا کیږي نفل بکه پروا نشته چې درنه فرض قضا نشي فردی روزه درنه پاتې نشي مالدار چې زکات درنه پاتې نشي حج درنه پاتې نشي خیر ده کنه وافل درنه نه کیږي دې ته استقامت وي چې فرایض پابندۍ سره ادا کړي او چې نه اوس په ټول شپه نفل کې ولاړی او سار کې درنه فرض بودم لاړ شي دومره لولو جلسو ته ضرورت دا بعد د مدرسو جلسه هغه پېشمنی ته ورسي او بیا مقرر صاحب دی او نور پر راخته عطا الله شاه بخاری صاحب یو دل چرته ډېر لوی جلسه او بیا سارونو یو امیرالو ناغوی شریعت هوړی تک ستی پئی امیر شریعت کنا غریب د امیر ته کنو یاد کړي به شریعت هوړی تک ستی شریعت څه پوری وده ناغلوی مقررین غریبانان بیا د قصیده پراته والا کل حال شاسب خو باقاعده تهجد کول او بوزم هغه نه پس بود کېدو خدای سړی دا خیال جوړی د سار بو دینه کړي نو استقامت فوق الف کرامه پیغمبر اسلام وی استقیموا ولن تحصوا استقامت اختیار کړئ اگر چې دی باندې پوره حاصل شي کوله نحن اولیاؤکم مونږه ستاسو مرګریو بجوندون د دنیا کې فرشته ورته وي وفي الاخره او اخرت کې موږ ستاسو ملګریو ولکم فیها وبتا سلرا اخرت کې ما اغنعمتنا تشتهي انفسکم چې کوم ستاسو ډونه بغواړي سبا مغواړي اوالته حاضری یو طالب نسوار بم پکېوي بل ویلې خله ته خو دې وګوره بیا دبا الته د نسوارو خیال باندې نیوي هغه دې نسوارو نه لوی دنیا جوړ کړل دا بم پکېوي ناوړ بم پکېوي پیټي بم پکېوي دا څه بیکاره خلک دې خبرو ته ضرورت ما تشتهي الذي خسيس سيزنو الته بستاف خیال بالکل اډون را دي یو صحابي د رسول الله مبارک وی یو سړی بالته داسې وي چیرې یو فصل وکړم او زبردست هغه فصل کارونو سره بیا چې کوم نه پوره شوی نو صحابي وی دا خو څوک د مدینه زمیدار یې زمیدار واسطه دا غواړي چې دلته پټیو کړم د خدای انصافدار والته کې د دې خبرو ضرورت باندې نه التاغه نعمتونه دي چې دا نعمتونه بسړینه بالکل یری دا نسوارو غم کا و نسواری طالبہ دا خدل ته اوسه نه پری دروځه کې پریدا سګنده خلینی ولی ګنده زم ګندار سګنده خلینم ګنده بونځي ولکم او سیګریټ خو به لوی عذاب ده ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون ما تسالون وتطلبون میوه ته بدلنی شوی دا ته په خپل راغلی الله اکبر نزولا دا مل مستیادا من غفور الرحیم ومن احسن قولا سوق بخوی په اعتبار د وینا سره ممن د هغه سړینا دعا الى الله چې خلق الله تبلی خلق الله تعالی تبلی واعظ او مبلغ او تبلیغی جماعت والا او مؤذنم پاسی او خلق تو ارادای مسترادای ارادای د کامیابی زیته حدیث کې را دي کنه چې مؤذنین اطول اعناق یوم القیامه د ټولنا دراز گردن با هغه د مؤذنی یو طالب چې اعلی پرچی ور کړی او بیا د نتیجې را دي دا سګوري چې اوس په دمانو مول را دي او چې سې نه کړي اخو د نتیجې په دا ول را دي نو کرا دي نو سره سبق کړي ځان نخکارا کوي نو مؤذنم په دې کې داخل له ومن احسن قولا لا احد احسن قولا ممن دعا الى الله دعا الى الله نه كل داع الى الخير دینه مراد هر هغه سړی دی چې خلق نیکی ته بلی الدعوه الى الله من احسن الاعمال فتمام عملونو کې لوی عمل هغه دعوت الى الله دی
تبلیغی جماعت والا غریبانان خپل کورونه سپریده او بسترې راوالی در په در ګرځي او خلکو ته دعوت الی الله چې کوم دنه ور کوي. ومن احسن قولا ممن دعا الی الله، د ټولو لومبنه مصداق د دې انبیاء کرام دي او عقاید او جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دے، بیا داغه صحابه دي، بیا تابعین او تبع تابعین دي او بیا ائمه مجتهدین دي او هر زمانه کې بیا علما د امت دي. دعات الی الخير عام دي. ممن دعا الی الله، حسن بصری بچ دا آیت ہوئی په جوش کې براغه. حسن بصری شاګردانو ته چې دا آیت ہوئی نو جوش کې براغه، وی هذا حبیب الله. هذا خلیفۃ الله. حسن بصری وایي سړی خدغه سړی دی، سړی هم دغه سړی دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اي الى طاعته وعمل صالحا، فخپلم نیکو کار دی. وقال دام وی انني من الحمد لله مسلمان، الحمد لله مسلمان. کله کله وایي شکر دی په اسلام، شکر دی په ایمان، شکر دے پا نبی آخر زمان او شکر دے پا قرآن. دا دا شکری نعمتون دی. ولا تستوی الحسنت، او ندا برابر نیکی او نبدی، چرتا توحید، چرتا عمل صالح او چرتا شرک، چرتا گناہ. ولا تستوی الحسنت، ندا برابر نرم اخلاق، ندا برابر عفو، ندا برابر علم، ندا برابر محبت تا اصحابو. ولا سیئہ، حسنین مراد کا توحید والی، نو سیئین بشرک علی. کا حسنین مراد طاعت علی تابداری، نو دا سیئین بعصیان علی. کا دا حسنین مراد چکم دے اغا حب دا اصحاب والی، نو سیئین بمراد بغض دا اصحاب والی، دوڑا متقابلین دی. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، یو سڑی تا کندلیو کی هغه بل ورته وي کته رښتونه نو الله تعالی دې مو بخي، الله تعالی دې مو بخي. او کته دروغ جنې خدای دې تاو بخي. څومره جواب دی الله اکبر. کندلی ورته کستا ویل کې کته رښتونه او واقعي ما کې دا جرم موجودي، خدای دې مو بخي. او کته دروغ وینو خدای دې تاو بخي. دا جواب څومره لا جواب. یا یو سړی بدر دوی او تبا قاعده داغه سره نرمیو کې چرورا زما سره دا مناسب ردی وای څه چی وای نو وای چې سوای بالکل جواب ورته مور کو جواب ہے جاهلا باشد خاموشی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ادفع بالتي تدفق وپاغه طریقه چې کما خدا نرمی خشه ده، نرمی صبر خشه ده. فاذا الذي ده نرمی بدا نتیجه وی الذي غسر بينك چبا ما بین ساکی و بینه عداوه کانه ولی حمیم، استا گرم دوست شي. یو سړی تا سره بد کوي او ته ور سره ښه کوي، او بیا استا مخلص دوست شي چې هو دا د پس غلطه لار روانه ما او دا څومره ښه سړی دی، زه ورته بدرت وایم او دی ما ته لګیا دی دعا کوي. فاذا کانه ولی ای صدیق حمیم شفیق، دا په ما ډیر مهربانه دوست دی. وما یلقاها، دا خصلت نشي ورکې ده، دا د نرمۍ معامله د ملګری سره الا الذين صبروا، مگر هغه چاته چې هغه صابرینی خپل غصه تباول شي. او وما یلقاها، دا خبره نشي ورکې ده الا ذو حظ، مگر هغه چاته چې خاوند لوی برخه. الله تعالی ورته ډېر لوی برخه د ایمان ورکړي. نو الصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة يخزع العدو، دا دشمن هم دان تنرم کی. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، کو وسوسه ورځي تا شیطان وسوسه وجګړه جاړي، فاستعذ بالله، اعوذ بالله وایا، هو السميع العليم، یقینا الله تعالی اوریدن کې استعاذې لرا. العلیم، اللہ تعالی عالم د استا افعال باندې.
ومن آیاته دا اللہ تعالی دا قدرت تنخنا اللیل والنهار والشمس والقمر الليل بظلامه والنهار بضيائه والشمس بإشراقها أو القمر بضيائه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن اگر پروردگار تسجدی کوي چې دا مخلوقات پیدا کو ان کنتم ایاه تعبدون دا ایاه تعبدون امام مالک ابن مسعود او حضرت علی وای چې سجده بدل تکه قاری چې کله قرات کوي او وی ایاه تعبدون د سجده او امام ابو حنیفه امام شافعی او محمد ابن سیرین وای چې نه دا بلایت ورپسې وای فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون دلته سجده وکړه اختلاف دی چې زید سجدی ایاه تعبدون ده امام مالک ابن مسعود او علی دا وای او امام ابو حنیفه امام شافعی ابن سیرین وای چې نه لا يسأمون نو کدی دویم کدی سجده وکړو مخکینو پنه دم سجده وشو ځکه چې سجده کې تاخير جائز دی او کمخ کې دیو کا درستونو پنه نه شي نو دا ما یریبک الا ما لا یریبک کما خبره چې شکی وی هغه پرې دا یقیني واله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ څومره مسائل چولټه ټولو کې احتیاط دی احتیاط هغه کې وهم لا يسأمون دای نه تنګيږي د الله تعالی د عبادت فالذین عند ربک کمه فرشتي چې د الله تعالی سره دی په ملائ اعلی کې هغه د الله تعالی ثنا بیان لیلن او نهارن او هغه نستړي کیږي د تسبیح او د تهلیل نه سائم یسأم معنا تنګیدل سائم یسأم تسویل دي سائمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حولا لا ابالک یسأمی شاعر وای سائمت تکالیف الحیات د ژوند د تکلیفونو نړۍ می تنگ شو موړ شو ومن یعش 80 حولا کم بوډا چاته او تک کال تو رسیږي قسم دې متنګي د کملګری بیانی دا تیاو کالو د بوډا ملګری بیانی د بیا ټول په تنګي ټول خدام بړای کور کې سوکني کور کې ټوخيږي ناغن ګور وای دی خدای غر کا جمعه تم نه دي کنه دلته کې کور ناسي واوري دل ګور خبره نس امساو چې ته کې جمعه تلار شي الته کې دی راواچي ټوخيږي طالبانو کاکا ته ټوخيږي موږ خدای مطالعه نه باسي غریب اجره تراشي بدرې دی چې کومنو ځوانان سنوي کاکا خنخکاری موږ آزادۍ کې د فرق صاحب مخ کې موږ آزاد غپ نشي لګولې نوراشي بیا د خپل دیوال د چنې سره دیوال سره تا کیا والیو سایم دغه دې کیږي دې کې دا د سائمت تکالیف الحیات ارض العمر نه الله تعالی تاسو موږ ټول لیکن فرشتي لا يسأمون لا يملون هغه د عبادت نه نستړي کیږي دا د زهیر شاعر شعر دی سائمت تکالیف الحیات ومن یعش دورمو کا د ادب کتابونه بیا یو ځل وای نه مودي ویلي طالبانو نه فتوا العرب نه دی ویلي مقامات نه دی ویلي متنبی نه دی ویلي حماسه نه دی ویلي دوری تراغ لالا پټکه والے دورا کوما او دارنګي مختصر بانی نه دی ویلي متول نه دی ویلي سلمہ مولا حسن نه دی ویلي اوراغه بیا دا کتابونه مکمل کړي چې مکمل مولایان چا چې ویلي دي مبارک دی درته خو چې چانی ویلي دا کتابونه کله کوای چې کله مولایان شي صرف پسند سره نه مولا کیږي چې کاغذ دال سره ګرځي علم مدرسه کې بیا سبا مدرس والا کل حال بار بار ته علم مضبوط کوي مضبوط علم خوان کوي ومن آیاته او دنا خدا الله تعالی نا چې دال دی په قدرت تباری تعالی انک تر الارض تبوین ازمکا خاشعتن عاجزی کوونکی دوړي په مخ دزمکه پرتی وی لکه یو سړی چې غریب یو په مخ دوړي پرتی وی دارنګ دزمکه په دغه مخ باندې دوړي پرتی شین ډکه په نخکاری فیضان ذل علیه الماء باران په نازل کو اهتزت حرکت کې راشي زمکه وربت پورته شي اتخمنو هغه پاپړ دزمکه پورته کړي سباته تیغه سرګندې ان الذي احیاها
کم پروردگار چې دا مړه تخمنه جون دي کل لمحيي الموتى هغه جون دې کون کې د مړو لره نو ولا کل شيء قدیر. ان الذين يلحدون في آیاتنا کم کسان چې کجروي کوي زمونږه په آیاتونو کې قران ته سحر او شعر وای لا يخفون علينا دمونه پټ ندي. افمن يلقى في النار آیا هغه کافر چې غردول بشي په اور کې لکه ابو جهل خیر ده بهتر ده ام من یاتی یا هغه صحابي چې راضي امنن ابو بکر ابو جهل برابر دي حاشا وکلا اعملوا ما شئتم او کافرانو کوي سمو چې خوخی انه بما تعملون بصير. ان الذين كفروا بالذكر کم کسان چې انکار کوي د قران لما جاءهم وانه لکتاب عزیز او دا کتاب دی ډیر قوي او غالبه لا یاتیه الباطل نرادی دی تباطل د مخکنو نه درستونه تنزیل من حکیم حمید دا نازلیږي د الله تعالی د طرفنا چې د حکمتونو مالک ته او محمود دی. ما یقال لك نشي ویل کده تا مگر هغه خبرې چې مخکنو پیغمبرانو ته شوې دي مخه پکېګا ساحر او مجنون او کاهن او کاذب انبیاء سابقین ته ویلي شوې دي لیکن هغه صبر کړو فاصبر کما صبروا ان ربک لذو مغفرة الله تعالی خاوند بخنه دی لمن تاب واناب وذو عقاب علیم لمن استمر على كفره ولو جعلناه قرانا کومه ګرځول وې دا قران اجميا اجمي چبک فارسی او اردو کې وې لقالوا ویلی بو کافرانو لولا فصلت آیاته ولذي آیاتونو کې تفصیل نشته موږ خدا عربی نه بغیر په بل جبه نه کوی دا څه جبه ده اجمي کتاب په موږ اجمي نازل له و عربي او پیغمبر عربي ده دا کوم ته خبره ده نو بیا تکذیب کولو چې دا لا وګورنا اسنا پیغمبر دے عربی او کتاب پر اغله په فارسی دې بکې سره بیا څه مسخره کوي. قل هو للذین آمنوا هدى دا قران د مؤمنانو لپاره رهنما وشفاء او دې کې شفاء ده د جهل بیماری په قران سره روکشي او قران مجید کې شفاء ظاهری او باطنی دواړه دي. والذین لا یؤمنون څوک چې ایمان نه راړي فی آذانهم وقر ثقل وصمم وهو علیهم عما او دا قران دای باندې پوشیده ده پټ اولئک ینادون من مکان بعید دایته دا قران دا سکاری لکه چې لری نه یو سړی ته سړی आवाज کوي ته یو هغه نه پويږي چې څه وي کافر د قران مجید د فهم نه دومره لري دی لکه لري سړی سره سړی خبرې کوي کله نه پوهیږي مو دا څه وي لکه چې دایته आवाज کیږي من مکان بعید. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه خلق پکې اختلاف پیدا کو چې دا کتاب دې چاوي دا جادو دې ولولا کلمه سبقت کنه نوشته ازلی چې په عدل کې شوی ده چې عذاب ته په خاص وخت راځي من ربک لقضی بینهم فیصله بشو لیکن مخکې الله تعالی لیکل کړی دي چې قیامت په دې ورځ راځي ورنه کدا سي نه وي فیصله بشو جنتیان به کله جنت ته تلو او دوزخیان به کله دوزخ کې داخلو لیکن هغه تعالی واسطه وانهم لفی شک من مرید من عمل صالحا فلنفسه لام نفي د پاره فلنفع نفسي ومن اساء اسوک چې بدی کوي فعليها وباله وما ربك بظلام للعبيد ندى الله تعالی ظلم ورکونکه بندگانو ته لا يعاقب احدا الا بذنبه ولا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه اليه خاص کر الله تعالی تا يرد رد کېږي علم الساعه علم د قیامت خاص الله ته ده ما يعلمها الا هو وما تخرج من ثمرات او هغه چې راوځي د میوونه من اکمامها دام د الله په علم کې دي آیا دا ګل به میوه کوي او کنه دا به شند دي بلا ګلونه میوې نیول ونی نیولې یو دانم د میوې ونشي
وما تحمل من انثى او نه پورته کوي یو خدا په خېټه کې بچي او نیک دي مگر د خدای د علم مطابق. ويوم يناديهم کله بچ الله تعالی د آواز ورکی د قیامت پر اين شرکای کوم دغه معبودان باطله چې ما سره مشرک کړیو. قالوا او وای کافران اذناک اعلمناک موږ هټا تمکنه وي ما منا من شهید نشته ده موږ نسو حاضر. وای داغه الها باطله قول له هغه معبودان باطله به وای چې خدایا مونږ ته پته نشته چې خلکو زموږ عبادت کولو کنه مونږ ته دې پته ده. قالوا او بوای معبودان باطلا اذناک مونږ ته تدې اعلان کړو مخکنا چې نشته ده زموږ نه څوک من شهید سو گواه بما قالوا دای چې مونږ کې دا داوا کوي چې دا زموږ معبودان موږ خدای نه خبر نه یو. وضل عنهم رب شددونا ما كانوا يدعون من قبل وظنوا کافران به یقینو کی ځان دلته په معنا د یقین ده. ما لهم من محیص نشته دا غیر زیاده تخدیدو محیص مفر زیاده تخدیدو. لا يسأم الانسان نتنګي انسان من دعاء الخير د دعا د نیکونه مال غواړي اړوړې نه مړیږي خدای راکا یو شل کروڑا یو شل اربا دا صحت راکا بادشاہی راکا مړیږي پیړونه. لیکن وین مسه الشر کلوغ نے تکلیف ورته ورسیږي بیمار شي فقیر شي فیئوس بیان امید وی قنوت فیئوس من فضله قنوت من رحمته در رحمت او فضل نه بیان امید ولئن ذقناه رحمتا او چې موږ ورته ورکو صحت او عافیت مال او دولت من بعد ضراء پس تکلیفنا مست ورته تکلیف رسیدلو ضراء موصوف او مست صفت بیا سوي لا يقولن هذا لي زد دي حقدارم زد دي لایق ما دا ما دا علم او دا عمل برکت ته او الله تعالی نسبت نه کوي چې خدای پاک دا ډیر خلق نه ده چې چرته ایکسیډنٹ وشي او ډرایور گاڑی یو طرف ته کی یار استاد کمال کو کمال استاد خو تبا کولی الله بچي ډرایور ته نسبت کوي یار ډیر کمال یو کو خدای دې غرق کا الله بچ کې کنه ټول بمړه پراته وي اچا کمال نه کړي الله بچ کې غټو ایکسیډنټونو کې الله تعالی بندگان یار ډرایور ډیر کمال کو کمال الله کوي فضل او برکت دا غیا دا لا يسأم وإن ذقنا رحمة منا من بعد ضراء لا يقولن هذا لي ذي قابل ما وما أظن الساعة قائمة بلکہ دمرا زور ورتیا شروع کی چې دا قیامت انکارم کوي چې مړه قیامت کله ده زګمان نکوم په قیامت چې را دی به او کذا امنم مسلمان استا ولئن رجيتك بالفرض والمحال مونږ واپسم شو الى ربي ان لي عنده آل تمام خدای ما ته جنت را کوي دنیا کې را ته په نظر کتلی آل تمام دما باغونه فلننبئن الذين كفروا زرد چمګه به خبر ورکو دي کافرانو ته بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ مونږ به اوسکو دي تا عذاب د جهنم چې هغه غلیظ ده او خالدن مخلدا ده. واذا انعمنا على الانسان کله چې مونږه انعام کو په بنی آدم باندې تکلیف لري کو فقیری لري کو صحت ورکو اعرض د زمانه مخواړی وانا او لري شي بجانبه اتباع من خدای بیا ډو یادینا نبی جمعاتی او نبی عبادتي وانا او لري شي بجانبه لیکن واذا مسو الشر کله چې تورسی کی تکلیف فذو دعا ناری بیا ډیر وګدي دعاګانې کوي اگدی دعاګانې قل تدیتو آیا اذا ما خوگا پیغمبرا ارائیتم ان کانا من عند اللہ کدا قرآن دا خدای کتابی ثم کفرتم به و بیاتاسوی نمانی من ادولو سوک بدیات گمرائی من من داغ چانا وفی شقاق بعید سنوریهم آیاتنا دردا چه دا باو خیمدوی تا اغخپل نخی چه دال دی فتوحید دباری تعالی فی الآفاق اطراف دی بوگوری
چې د اسلام زمکه به سیوا کیږي او د کفر زمکه به لګیا د تنګیږي. هغه د خیبر فتح شو، هغه د تبوک فتح شو، هغه د مکه مکرمه فتح شو. آیاتونه مراد د اسلام خریدل دی او د رسول الله د نبوت په تمامه دنیا کې روښانه کېدل دي. وفي انفسهم وغنخ فنفسونو د دوی کې الله تعالی بني آدم ته سمع بصر ورکل او د خپل کارخانه ته نه ګوري، خوراک او اسکاک دواړه په یو ځای وردن نه کوي. تاسو په پېشمنی کې روټۍ مو وای او چای مو اسکي او دوه کټوري وبو مو اسکي په یو ځای مو ور داخل کړ او بیا د وته بیلې بیلې لارې دي. د الله تعالی د قدرت کامله ته تاسو نه ګوري. د انسان په بدن کې الله تبارک وتعالى سس ماشینونه یې خېری، مختلف قسم رنگونه خوري، دا سره قسمه الوا ده، دا شنې میوې دي او بل طرف ته په یو رنګ باندې فضلوزي. دا تمام د الله تعالی قدرتونه ویني یو کنه ویني. وفي انفسكم اتزعموا انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك. ولذا کافی نه ده پروردگار ستا انه على كل شيء شهيد، چې الله تعالی په هر څه باندې حاضر او ناظر ده. الا انهم في مريه، دای په شک کې دي من لقاء ربهم، د ملاقات دربنا. کافران قیامت نه مني. الا انه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم عین سین قاف. سورۃ شورا وای. د دې په 18 آیت کې و امرهم شورا بینهم راغله ده. د دې سورۃ موضوع دعوت ال توحید. حوامیم چې څومره دي دې کې د توحید مسائل دي او د رسول الله مبارک فرائض بیانېږي. حامیم عین سین قاف مدونه برکات. الله اعلم بمراده. حلیم دا الله تعالی حلم ته اشاره ده او میم دا الله تبارک وتعالى مجد ته، عین دا الله تعالی علم ته، سین دا الله تعالی ثنا او قاف قدرت. ثنا پسین سره بلندی ته ویل کېږي شي. او بعد وی حين مراد حوضه المورود، او میم نه مراد ملکه الممدود، او د عین نه مراد عزه الموجود، د سین نه مراد ثناه المشهود، قاف نه مراد قیامه فی المقام المحمود. عجیب اقوال مفسرین بیانوي، لیکن د ټولو نه خبره هغه الله اعلم بمراده. سو کوئی حی نه مراد حلم، او د میم نه مراد مجد، د عین نه مراد علم، او د سین نه مراد قدوس، او د قاف نه مراد قاهر. كذلك يوحي إليك، دغرنگ الله تعالی تا وحی کوي. وإلى الذين من قبلك، او تانا مخکنو پیغمبرانو ته الله تعالی وحی کړی دا. الله العزيز الحكيم، دا د یوحي د ضمیر نه بدل له یوحي الله العزيز الحكيم. او یادا چې فاعل له ما في السماوات، دا الله قبضه قدرت کې چې کائنات سماوي اور دی ول علی العظیم. تکاد السماوات قریبه د اسمانونو يتفطرن، اشلیږي دا الله تعالی د عظمت او د قهرنا. من فوقهن دبرنا والملائکه یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. فرشتي بخنه غواړي د من في الارض دپاره. الا ان الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه، کم کسان چې نشي د الله نه ما سوا اولیاء شرکا انداد ارباب، الله حفیظ علیه، الله نگران دی د دې په اعمال. وما انت یا محمد صلی الله علیه وسلم علیه بوکیل، تنه په دې باندې داروغه. انما انت نذیر، تب جبرت ما مسلمان ودوی. وكذلك اوحینا، دغرنګ موږ وحی کړی و الیک تا کما اوحینا الى الانبیاء السابقین. لکه موږ انبیاء سابقین ته وحی کړی و. اوحینا الیک قرانا عربیا لتنذر ام القرى، لتنذر اهل ام القرى. ام القرى اشرف من جميع البلاد،
ومن حولها او څوک د دې نه غیر چا پیر دي تمام دنیا تمغه ترا لګله او دا قران غي د پر هدایت ده من حولها کې مونږ مين ومن حولها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تمام ازمکه پکې راځه وتنذر يوم الجمع دې لپاره چې تخلق ويره د قیامت نه د قیامت یوم الجمع ده ځکه الله تعالی باندې کې اولین او آخرین ټول په میدان محشر کې جمع کی یوم الجمع ورته کوي یجمع الله الاولین والآخرین فی محشر لا ريب فيه لا شك في وقوعه فريق في الجنة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله تخذي لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته أغا مؤمنان دي أو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولكن يدخل من يشاء في رحمته ومن يشاء في عذابه داغه خوخه ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فار خبرك استاس اختلافي فحكمه الى الله داغه فیصله الله كي ذلكم الله ربي فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ذلكم دغه حاكم في كل شيء دا الله دے چغد ما رب دے علیہ توکلت علیہ فاطر السماوات والارض پیدا کون کے آسمان و ارض مکو دے جعل لكم اللہ تعالی اگردول تاسو لرا من انفسکم من جنسکم ازواجا بیبیان دا جناتنا ندی بلکہ غم دا بنی آدمو ندی ومن الانعام ازواجا حیواناتو کم جوڑا جوڑا پیدا کر یذرأکم فیہ اللہ تعالی پیدا کئی تاسو فیہ لیس کمثلی شیء یذرأکم یخلقکم اللہ تبارک و تعالی تاسو پیدا کئی پدغه دنیا کې یا د فیہ ضمیر رحم تراجه ده لیس کمثلی شیء نشته په مثل د باری تعالی دا کاف د تاکید د پر راغله ده لیس مثله شیء دا الله په شان څه شی نشته ده وهو السميع البصير له مقاليد السماوات الله تعالی په قبضه قدرت کې خزانه د اسمانونو د زمکو یبصر کلمه یشا ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الله بیان کو او ظاهر کو تاسو د دین هغه خبره چې پاغه باندې وصیت کړو نوح علیہ السلام چې هغه اول الرسل والذي اوحينا اليك او هغه دین چې موږ ته دغه وحی کو وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تفرقوا او تفرق مکوي فيه په دغه دین کې دین دا تمام یو دین دی پیغمبر اسلام به فرمایل نحنو معاشر الانبیاء اولاد علات موږ علاتیرونه یو دیننا واحد کبر علی المشرکین ګرانه د مشرکانو باندې ما خبرات تدعوهم الیه د توحید مسله غي تړي ګرانه ده الله یجتبی الیه من یشاء الله تعالی ورکی خپل طرف ته غسوک چې خوښ شي اپ نبوت خاصو کسانو ته ورکی ویادی الیه من یونیب وما تفرقوا دا مشرکان ډلې نشل په دین کې الا من بعد ما جاءهم العلم پس هغه نه چراغ دی علم بغیم بینهم دی تجاوز کوي او ظلم کوي د ریاست توجنا دای په دې پیغمبر باندې ایمان نه راړي ولولا کلمه سبقت من ربک نو هغه وعده ازلی د باری تعالی چې پادل کې شوی دا چې هغه تاخير د عذاب ده الى اجل مسمى لقضي بينهم دا خو بل من فیصله شوه بین المؤمنین والکافرین وان الذين اورثوا الكتاب وان الذين اورثوا چاته چې په میراث کې ورکړل شوی دا کتاب من بعدهم پس ته يهودو د نصاراونو ان الذين اورثونا مراد اهل مکه دي لفي شك منه اغه په شک دي د قران نا مريب فلذلك فدعوا دغه وجنه چې دای کې تفرق او ډله بادي راغلی دا فدعوا ته تمام خلق او بلا واستقم
او مستقیم شه په دعوت توحید کما امرت. او درېمه خبره دا ولا تتبع اهواءهم وقل سلورمه خبره دا وایا چې آمنت بما انزل الله من کتاب. پنځمه خبره و امرت ما تامر شوه دی لأعدل بینکم چې تاسو ما بین کې د انصاف وکم. الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لس خبر دی آیت کې ذکر شو. آیت الکرسی کې لس خبرې دي کې لس خبرې دي. فدعو دعوت یو، استقامت دعا، او عدم اتباع د خواهشات درې، او قل آمنت بالله سلورمه خبره، و امرت پنځمه، او ربنا وربكم شپږمه، الله ربنا وربكم، او لنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا اوما، لا حجة بيننا وبينكم اتما، الله يجمع بيننا دانهما وإليه المصير. آیت الکرسی کے او فصول، او دی آیت کے مفسرین وی فصول اشارہ دی. والذین یحاجون کم کسان چھ مخاصمہ کئی فی اللہ فی دین اللہ، دا یہود و نصارہ دی. یہودیانوی دیننا خیر من دینکم ونبینا قبل نبیکم فنحن خیر منکم، منگا تاسو نخیو، دمگا دین لن بنے دے، دمگا پیغمبر تاسو دا پیغمبر نمخکینے دے، نمگا تاسو نخورشو. والذین یحاجون یخاصمون فی اللہ فی دین اللہ من بعد ما استجیب له، پس تاغینا چه خلقو دا دی پیغمبر خبرو منلا، پیغمبر باندې خلقو ایمان راوړلو. عبداللہ ابن سلام هم اهل کتاب ده کنه، او نجاشی وغیرہ ای په دې پیغمبر انفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا سنت الله. دا الله تعالی طریقه ده. فرعون ویلو چې کله بحیره قلزم کې ډوبېدو آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. دی وقت ایمان نه معتبر. سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الکاف د سنو کوي آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. سورہ فصلت وئی مکہ مکرمہ کے نازل شدہ سورت تے ددی پدریم آیت کی دا کتاب فصلت مبارک کلمہ راغلی دا ذکر سورت تا سورہ فصلت وئی، او دی سورت تا حامیم السجدم وئی. ددی بلنم سورت حامیم السجدہ ذکر دی کے آیت دا سجدی دے دا اصلیت کی قریش اگر ټول راجمع شو، عتبہ ابن ربیعہ اگر خپل وکیل منتخب کو چې ته پیغمبر علیہ السلام سره مناظره وکړه. اگر هغه پیغمبر علیہ السلام ته وی ته او کستا پلار عبدالله خو پیغمبر علیہ السلام جواب ورنکو، بیا وی ته او کنستانی کا عبدالمطلب خو رسول الله مبارک بیا هم جواب انکو، او بیا وی چې دغه ټولو خو د بوتانو عبادت کړی دی او دا ته پکې لانه ویرالی چې مونږ د هغې نه منع کې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته دا صورت شروع کو او کافی آیاتونه ووی ان تر 12 آیته پورې رسول الله مبارک ورسېدو. نو عتبه وی بس 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 کا، او بیا عتبه د خپل کور نه دی وته، د آیاتونو په هغه باندې اثر وکړو. ابو جهل وی
چې عتبه لاړو دین پرې خودو او معلومیږي د محمد طعام هغه خوښ شو. دا غي بارکه دا آیاتونه دي. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، دا قرآن مجید نازلیږي دا الله تر طرفنا چې رحمان او رحیم دی. کتاب دا قرآن مجید داسې کتاب دی فصلت آیاته چې د دې آیاتونه په تفصیل سره بیان شوي دي. پاغی کې د توحید، د رسالت، د مجازات او د قیامت خبرې، وعد او وعید، ثواب او عقاب، حلال او حرام، دا تمام خبرې په تفصیل سره بیان دي. قرآنا عربیا، او دا کتاب په عربي ژبه کې دی. لقوم یعلمون، مستفیدین من القرآن علما دي. او دا کتاب بشیرا زیر ورکوونکی دی جنتیانو ته د جنت، ونذیرا او يرونکی دی کافرانو لره د دوزخ نه. فاعرض اکثرهم، اکثر خلقو د قرآن د تعلیماتو نه مخ واړولو. فهم 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 قرآن د